السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. ثوابۍ کې څلور زناور زړونه راپاسي او خپلې خور سره ډېر زیات ظلم. ټولې د یو کال نه په کمره کې بنده کړي ده او زنځیرونه یې ورته غاړه کې اچولي دي. خور یې اخر داسې څه ګناه وه چې وروڼه یې داسې مجبوره شو چې خپلې خور سره یې دومره ظلم وکړو. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، کومت زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ثوابۍ کې ډېره زیاته انتهایي افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې څلور زناور زړونه راپاسي او خپلې خور سره ډېر زیات ظلم کوي. خپلې سږې خور سره داسې ظلم کوي چې داسې ظلم څوک خپلې مور سره هم نشي کولی، د بل چا ښځې سره هم نشي کولی. دوستانو څلور زناور وروڼه دا حرکت د دې په وجه باندې وکړو چې دا خور یې د نن نه یو کال مخکې طلاقه شوې وه. د دې یو زوی د هغه زوی دپاره یې مقدمه شروع کړې وه، ځان نه یې وکیل نیولی و، جج سره به یې فیصله کوله لا کوله، خو وروڼو یې نه منله. په دغه وجه باندې وروڼو خپله خور په کمره کې بنده کړې ده. د یو کال نه زنځیرونه یې ورته غاړه کې اچولي وو، غاړه کې ورته تالې اچولې وې چې دا د زنځیرونه د خپل بدن نه ونه باسي. دوستانو چې کله دا حقیقت راښکاره شو، هغه وخت کې د ثوابۍ پولیسو دغه رنګې مقدمه درج کړله او هغه څلور وروڼه یې وله ګرفتار کړل. په څلور وروڼو کې درې وروڼه ګرفتار شوي دي، یو ورور لا تر اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی. ویلی کېږي چې د څلورو وروڼو ته به ښه سختترینه سزا میلاویږي چې بیا نور وروڼه نه راپاسي او خپلو خویندو سره ظلم نه کوي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.